الحمد لله العلي الكبير المتعال، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر کتونکو، ستاسو په علم کې به د څو ورځو نه د مفتي محمد بلال دیوبندي حفظه الله او دارنګه د ندیم صاحب په مابین کې مکالمه چلیدله، او دارنګه د علامه وحید الله وحدان صاحب او د ندیم صاحب په مابین کې هم څه کلیپونه جاری وو. د اصول مطابق اولا کلیپ د ندیم صاحب د طرف نه راغلی او په هغې کې زمونږ د طرف نه علامه وحید الله وحدان صاحب او مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله دا دواړه مخاطب وو. هغوی دواړو جوابات وکړه او بیا د هغې نه پس بیا د دیو مفتی ندیم هغوی بیا جواب وکړو، د هغې نه پس بیا علامه او دارنګه مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله هغوی جوابات وکړه. نو بیا په کار دا وه چې د دې نه پس بس د هغوی د وینا مطابق چې شرایط د مناظرې وخت او دارنګ تاریخ توی کړلی شي، باقي میدان لګول پکار دی. که کلیپونو سلسله جاری وي نو بیا مناظره نه کیږي. سره د دې هر څه نه د دیو د طرف نه د ندیم صاحب د طرف نه یو شخص فیض الحسین نامې هغه رامخې ته شو او کلیپونه دوه کلیپ یې وکړ. علامه وحید الله وحدان صاحب په باره کې څه خبرې وکړې او دارنګ د مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله، او په هغې کې دې حضرت د خپل مابطنه د هغې اظهار یې وکړو او ما فی الضمیر د ده چې څه وو هغه یې راښکاره کړ. او خاص کر زمونږ د جماعت متعلق چې دا جماعت داسې دی داسې دی داسې دی چې په دې دور کې واحد دا حق فرسته جماعت او د قرآن کریم په صحیح معنو سره خدمت کوونکې جماعت او اهل حق جماعت او صحیح معنو کې د علماء دیوبند ترجمانی کوونکې د اهل سنت والجماعت ترجمانی کوونکې امدا جماعت. خو زه وایم دا تاسو ته ګناه نشته، ستاسو جماعت دا یقینا دا تکفیری جماعت دی او دا فساد خورونکی دی او دا د یهودو په سازشونو باندې روان دی. او په دې کې هر چا ته پته ده چې کم خلک برتی کیږي او د دې انتظامات د کم ځای نه چلیږي، چې دا کم مقصد دپاره راغلی دی چې زمونږ او دا کم جمعیت علماء اسلام دی د دیو په مابین کې مخکې نه اختلافات وو، خو هغه علمي دایره کې وو. خو چې دې جماعت وضع وشوه دا په معرض د وجود کې راغلی، نو د هغې نه پس دا معاشره او دا ماحول انتهایی خراب شو. زه به ویم دا جماعت و شاید توحید و سنت ډېر مخکې نه و، خو داسې ماحول نه و. خو دیو ته ګناه په دې باندې نه کوو چې د دیو د مشر د وینا مطابق چې دا جماعت کنزلماران احناف دي او دا په دې کې لوپران ټیپ خلک چلیږي، داسې تکفیریان او دا د علماو ګستاخیانې کوي. نو خامخا د نوم اثر خو په مسما باندې نو په دې حضراتو باندې به خامخا اثر وي. راځم دې خبرو ته چې کمی قابل د جواب دي. نمبر 1 خبره د دا کړې ده د علامه وحید الله وحدان صاحب متعلق چې زمونږ د طرف نه بم یو دعوه یو موضوع، ستا د طرف نه بم یو دعوه یو موضوع. زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې تاسو د حدیثو نه منکر یې. په جواب کې علامه وحید الله وحدان صاحب ورته وفرمایل چې حضراتو د دې معیار مقرر کړ. د دې سره جواب نه وي ته ځان خلاصې هلکه، نو معیار مقررول خو ضروري دي که چې په کوم معیار سره تاسو موږ ته منکرین حدیث وایې، کیدای شي هغه معیار د هغې د لاندې هغه په تاسو پټ کېږي، تاسو منکرین حدیث یاست. بله دا ده چې دا موضوع د مناظرې نه ده. که دا موضوع د مناظرې وي نو د مفتی محمد بلال د دیوبندي حفظه الله د جواب او د هغه نه د ځان خلاصولو په اړه کې دا دیو دا موضوع ایښې ده، مخې ته یې راوستې ده. دا خو حقیقت نه لري. داسې یو موضوع تاسو مقرر کړئ چې یا په نفس الامر کې
یقینا چې زمونږ او ستاسو په مابین کې هغه اختلافي وي. بله دا هم دا چې د مناظرې تعریف تاسو ټولو ته به معلوم وي چې توجه المتخاصمین فی النسبة بین شیئین اظهار النصاب، چې یو اثبات کوي او بل یې نفي کوي. نو موږ هم منکرین حدیث ته کافر وایو، تاسو یې ورته وایي. دغه د مناظرې موضوع نه، خو بیا هم دا چې کېږي په دې باندې، نو اول به د دې نه مخکې تاسو موږ سره دا منلې ده چې عذاب قبر نه جمعیت علما اسلام دا تاسو چې کوم ټولګی دی د ستاسو اصول مطابق دا منکر دي عذاب قبر. منکرین حدیث په باره کې به دا وایو، دا به موضوع داسې ږدو چې په دې دور کې منکرین حدیث کون ہے، څوک دي. بیا به ګورو که تاسو یې او که موږ یې، چې معیار نه مقرره وایي موږ تاسو ته چې معیار مقرر کوي بیا به ګورو. معیار هم چې مقرر نه کړو نو بس موضوع دې ځای له راغله چې دا به وایو چې منکرین حدیث څوک دي، نو بیا به په میدان کې پته لګي چې تاسو یې کوم. هر چې مفتی محمد بلال دیوبندی حفظه الله سره چې کوم موضوعات خبره وانه هغه یو د ختم نبوت په باره کې و چې هغه تاسو د اصول مطابق چې تاسو په آیت النبی په موضوع باندې تاسو سره زمون کومه مناظره او پای کې تاسو یې چې څوک نبوت دروغ صفت مني دا د ختم نبوت نه منکرین. مفتی بلال صاحب تاسو دغه اصول لا واخیستل او تاسو ته ویل چې تاسو د دې اصول پر رڼا کې تاسو د ختم نبوت نه منکرین. په کاردار په دې موضوع تاسو تیار شو، هغه د ډیر مخکې نه چیلنج ورکو. نو اصولي خبره دا وه اصول مطابق دونه پکارو چې هغه موضوع مقرر کړله نو تاسو صرف جواب وکئ. که بیا تاسو مستقل دعوه کوئ نو هغه به بیا په بل مجلس کې د هغې باندې خبره وکړلی شي. خو بیا هم مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله ورسره دا خبره دونه حده پورې ومنله چې صحیح شوه ستاسو طرف نه دی یو موضوعي. هر چې دا انکار حدیث خبره دا خو د مفتی علامه وحید الله وحدان صاحب سره روانه دا د هغوی سره وچېړي دی وینا دا موږ تاسو سره چیړو. خو صحیح ده بیا به علامه وحید الله وحدان سے متعلق دا نه وایي چې په دې موضوعونه تیاري. مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله سره د ندیم صاحب خبرې هم شوي دي، تقریبا زمام د دغه د دیو د نمایندګانو سره خبرې وشوې. تاریخ تقریبا چې هغه مقرر شوی، البته په موضوعاتو باندې څه نه څه خبره پاتې ده او په ځای باندې، خو موضوع د دیو د طرف نه چې اول به ستاسو طرف نه چې کومه دعوه ده ختم نبوت په دې به بحث کېږي، هغې نه پسې بیا زموږ کومه دعوه ده. یو دعوه د دوی د طرف نه دا هم ده چې اشاعت توحید او سنت دا کافران، او یو کلیپ کې دوی دا ویل منکرین حدیث یې په دې وجه باندې چې تاسو متواتر حدیث نه منئ. نو زه وایم چې د متواتر حدیث نه څوک منکر شي نو په الفاظ دیګر دا څوک دي کافري که نه، دا بغیر د اصول نه دا تاسو پتوه لګولې. زه یم په دیانت سره او په صحیح ایمان سره او په یقین سره تاسو دا خبره کولی چې ټول اشاعت توحید و سنت ده تاسو چې څنګه وایي چې پنځپیران ټول د احادیث مبارکونه منکر دي. یو طرف ته وایي چې مفتی توصیف صاحب حفظه الله هغوی زموږ سره چې کم دی، بلکې مفتی توصیف صاحب حفظه الله د انکار حدیث خلاف ډیر کار کړی دی، او تاسو الټه دا وایي چې هغوی موږ سره ودی، هغوی نه تاسو د هغوی سره ودی. یا اقدام د دې په دې خیبر پښتونخوا کې د دې فتنې د زوال او د دې ختمولو دپاره ننولو دپاره واحد دغه شخصیت دی حضرت مفتی صاحب چې هغوی قدم اوچت کړی دی. نو په دې کې تاسو سره پاڅېږئ، ستاسو خپل مقصد دی صحیح په اخلاص سره دغه حضرت دغه مفتی صاحب محترم حفظه الله دیو قدم اوچت کړی، تاسو د دیو په اصولو کې د دیو د لاندې زه یم چې کار کوئ نو ښه به یې الټه راولګېدی او په موږ باندې تاسو اوس دا فتوه جاري کوئ، نو دا اساس تاسو یو الزام دی، دا موضوع د مناظرې نه ده، په دې باندې تاسو ځان خلاصوئ. فلهذا که نورې خبرې کلیپونو ته ضرورت نشته باقي، نو که میدان نه مناظرې لګول غواړئ نو خبره زما د فیض الحسین سره روانه او دارنګه قاری طیب الرحمن صاحب سره نو سره څه نه څه خبره څه حده پورې رسېدلې ده، لږه پاتې ده. نو زما امید دی چې دا حضرات یې ورانه نه کړي، کومه چې د مناظرې موضوع ده هغې ته تیار شي، او زه په باره کې چې کومه خبره کېږي نو هغې ته هم تیار شي، او الله دې وکړي چې حق ښکاره شي. دود کا دود پانی کا پانی ہو جائے گا، او باطل خلکو ته په معلوم شي او هغه په ښکاره د لمر نم زیات واضح شي، او څه نه څه واضح هم دی، او انشاءالله د دې نه پس به نور هم واضح شي چې کوم خلک دی دغه طرف نه صرف الزامات تړي او د دې طرف نه صحیح دعوه ده. زه به دا ووایم چې دونه وخت تقریبا 10 کاله به تاسو الزامات په موږ زموږ خلاف تړل، او دا به ویل چې دوی د حیات النبي نه منکر دي، د عذاب قبر نه منکر دي، سماع موتا نه منکر دي، نو موږ به صرف جوابات کړو. موږ زه ورشه د دیو دا غلط فهمینې د دیو دا شبهات به ختم کړو چې موږ ته پته ولګېده چې د دیو مقصد صرف علماو په مابین کې اختلاف پیدا کول دي او فضا خرابول دي، علماو پګړۍ د سر نه اوچتول دي، د هغوی ګستاخي کول دي. نو موږ
حضرت مفتی صاحب حفظه الله، مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله، هغه د دیو اصول مطابق را پاسېدو او په دیو باندې چې کم دی د دیو خلاف دعوی د دیو خلاف وکړلې چې تاسو مثال په تور تاسو د اصول مطابق تاسو د چې کم دی د عذاب قبر نه تاسو منکرې، په بعضو وجوهاتو سره تاسو باندې تاسو د اصول مطابق د کفر فتوا په تاسو باندې را واپس کیږي. دارنګه تاسو ګمراهانه، تاسو علماء دیوبند ته د کفر نسبت کوئ، صحابه کرامو ته، صحیح علماء دیوبند ته تاسو نسبتونه کوئ. نو هغه میدان ته چې رالن اوس چې د هغه نمبر رالن نو تاسو په دې کې راځئ خپل دعوی بیا را مخې ته کوئ. ستاسو دعوی اوس نه چلیږي. بلدار جمعیت علماء اسلام چې کوم سنجیده علما دي، زما په خیال باندې هغوی به پوه شوي په دې خاص ټولګي باندې چې دا اشاعت توحید و سنت دا کم نوجوانان چې دا کمې دعوی کوي، کمې فتوی لګوي، نو دا د دې خلکو نه مجبوره شوي، دا جوابونه او دفاعن کوي. باقي تفصیل نه کول غواړم. زما نمبر دغه حضراتو سره سیو شوی دی، رابطه هم پې کړې ده. د دې نه بعد زما د دې نه امید دی چې صحیح په اخلاقو سره زموږ سره رابطه وکړي او مناظرې وخت وټاکي او تاریخ وټاکي او ځای وټاکي. واخر دعوانا